دغه شان نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما یو قوم هغه داسې ولیده چې یو سړی به د ګټې نه چې دی نو هغه راوځي خو د غوایي شکل به غټې غټې چې دی نو ښکرې به او بیا به کوشش کوي چې د کمې ګټې د سوري نه راوتی ما چې دې کې زه بیا ننوځم خو بیا به نشي ننوتلی نو ما وی چې دا کوم خلق دی وی جبرائیل علیه السلام راته وی چې دا هغه خلق دی چې یو خبره به د خولې نه وکاږي نو دی به په بیا خپیمانه ولی هغه خبره به وتلی هغه به بیا خوره شوي هغه به واپس هغه نه راځي ګوره دا حدیث پاک کې راځي چې دا د دروغو خبره یو سړي د چا متعلق وکړله او خاص کر د اخباراتو کې یا په رسالو کې یا په تقریرونو کې یا په سټیجونو په دې باندې چا د یو دروغ خبره هغه وکړله او هغه خوره شوه نو د قیامت په ورځې باندې د ده به وخت کې چې دی نو سیریږي وخت کې به چې څو د ده هغه دروغ کوم ځای ته رسېدلي نو دومره به د ده چې دی نو هغه خوله هغه به غټېږي او دومره به چې دی نو هغه خوله او وخت کې هغه به سیریږي نو دا هغه سړی دی چې د خولې نه یو خبره وکاږي بیا پرې وروسته خپیمانه چې دا خبره ما ولې چې دی نو هغه کوله لیکن هغه خبره واپس نه راځي اکثر په دې الیکشنو کې اکثر زمونږ چې دی نو یو بل سره چې اختلافات راشي نو په دې سټیجونو باندې او په منبرانو باندې داسې خبرې هغه بیا خلک چې دی نو کوي پلان کې دا دوکه کړله پلان کې دا غبن کړی پلان کې چې دی نو دا کرپشن کړی پلان کې دا خبرې کړي دا د هغه الیکشن کې د خپل ملګري د هغه د جتاولو دپاره او نو تاسو ته ما دا بار بار ویل دی چې نبی علیه السلام فرمایي چې دنیا کې بد سړی هغه دی چې د بل د دنیا دپاره خپل دین خرابوي ته په صحیح طریقې سره ووټ غواړه د ستا ملګری دی د هغه به څه کرداري هغه کرداري ذکر کوه د نر دی د عبادت گزار دی د دینداره دی لیکن بل هغه باندې الزامات او د دروغو الزامات او بهتانونه دا چې لګوي نو دنیا خو د یو سړي به ښه کېږي منبر به یو سړی جوړېږي او آخرت هغه د خپل هغه چې دی نو خرابوي نو دې وجې نه دا زمونږ چې کله اختلافات راشي او خاص کر سیاسي ماحول کې دا الزامات او دا بهتانونه دا په یو بل باندې هغه لګو نو دا ګوره ډېر زیات چې دی نو خطرناک شی دی د دې نه به ځان هغه به ساتئ یو سړي له ته ووټ ورکوي ستا ورسره ډله ده ستا پالټي ده بس د هغې پالټۍ د هغه سړي صفت ذکر کوه چې زه د سره ځکه یم چې دا د خوبي ده دا حدیث کې راځي چې الله تعالی یو انسان داسې نه دی پیدا کړی چې هغه کې به څه خوبي نه څه به پکې غلطۍ ومایي ولې خوبي به پکې ومایي هغه خوبي ذکر کوه د هغه بل غلطو هغې نه چې دی نو ځان هغه چې دی نو هغه ساته نو دا هغه سړی دی چې دی خو یو خبره وکړه بیا هغه دوران تیر شي هغه الیکشن هغه لاړ شي یا سبا روغ شي ولې ده په دې سټیج باندې د چې په دې جلسو کې دې کې کوم دغه ګن چې دی نو خور کړی نو خلک خو یې ګوره ده پرون داسې خبره کوله نن چې دی نو دی داسې کوي نو دا هغه خلق دی چې هغو خبره وکاږي د خولې نه بیا پښپیمانئ ولې بیا لکه دا غوایي چې اوس د ګټه کې نشي ننوتی نو دقه شان هغه خبره واپس هغه نشي راتلی